و انی اعیذها یقینا ز فنا غواړم د دې بیکه پتا باندې و ذریتها او د اولاد دغې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. په حدیث کې راځي ابی هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل ما من مولود یولد الا والشیطان یمسه حین یولد. یو ماشوم هم داسې نشته دی چې کله پیدا کیږي نو شیطان هغې لره سکونډي فیستهل صارخانو دا چغه وی من مس شیطان الا مریم و بناها مگر مریم او دا غیزویه دا الله د دې شیطان د ټونګي او د سکونډونو نه بس ساتلی دی. و انی اعیذها فنا غواړم په دې سره بیکا پتا باندې و ذریتها د اولاد دغې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. نو دا تعویز دی د ماشومانو. یوازې تعویز دی ته نه ویه چې یاره یو سړی هغه په پاڼه باندې لیکل وکړي او تعویزه تعویز دام دی چې مریم علیه السلام خپل بچی د هغې دم کړو په څه باندې په اعوذ بالله باندې. نو دارنګې د سورت فاتحې او په آخري سورتونو په دې باندې ما زنانه خپل اولاد دمولی شي سحر او ماښام د دې دپاره چې شیطان وسوسې عادته نه اچوي او دارنګې د شیطان په ګریپ کې نه راځي. فتقبلها ربها نو قبول کړله د دې نه ربها رب د دې بقبول حسن په قبول والي ښایسته سره. آیات کې اوس فضیلت د مریم علیه السلام ذکر کوي په 5 طریقو. یو خو الله دغه قبوله کړله، دویمه دا نبات الحسنه تربیت یې ښه وشو، دریمه دا وه کفالت زکریا علیه السلام واغست، او پنځمه دا وه او الله ولا بې موسمه میوجات ورکړه. دا 5 فضیلتونه الله مریم علیه السلام له ورکړه. فتقبلها نو قبول کړه دې لره ربها رب د دې بقبول حسن فقبول والی ښایسته سره. وانبتها نباتا حسنا او روی ټوکوله دې لره په راټوکولو ښایسته سره. روی ټوکوله یعنی کمبرا ولی کئی دیت نخود داری تی کتا کچھ داری صحیح ده اوس بدریش سوچ تی دو باسی سوچ وانبتها نباتا حسنا او روی ټوکوله پر ټوکولو ښایسته سره. وکفلها زکریا او تربیت واغستو زکریا علیه السلام. دوه معنی دی ګوره، یا خو معنی دا ده چې وکفلها او تربیت وسپارو دلو د مریم علیه السلام چاته الله وسپارلو زکریا علیه السلام ته. یا کفل په معنا د تکفل باندې دی، نو بیا به معنا دا یا وکفل زکریا او ذمواري واغستله د مریم علیه السلام د تربیت او د پرورش زکریا علیه السلام. دا ولی
داغي وجه دا وه چې کله مریم علیه السلام پیدا شوله نو داغی نه پس مریم علیه السلام دا جماعت تا بوتلل جماعت تا نو په جماعت کې د پلار شاګردانو د عمران علیه السلام نو هر یو دا ویلا چې یره د دې خدمت زه وکم ولې د هر سړي د ارمان ویه او د هر شاګرده چې د دې استاذ خدمات زه وکما د دې دپاره چې ما ته څه ثمره او دارنګې چې اجر میلاو شي نو هر یو دا وی چې یاره د زکریا د مریم علیه السلام تربیت او پرورش زه به ذمه علمه به وی زه په ذمه علمه نو زکریا علیه السلام وفرمایل وی د تربیت حق زما دی ولې وی د هغې دوه وجې دي یو وجه دا وه چې د مریم علیه السلام تروره د مور خور دا د زکریا علیه السلام په نکاح کې وه او دا تروره په منزله د موري خاله چې وي که نه خاله نو دا په منزله د مور باندې وي دویمه وجه دا وه چې زکریا علیه السلام پیغمبرو نو دا نور هم زکریا علیه السلام د فضیلت د وجې نه بیا څه ونه ویل چې یاره موږ تربیت لو او موږ پرورش په ذمه باندې اخلو مخکې خو خبره کوله خو بیا وروسته چا څه ونه ویل نو بیا پې نه خسنې واچولی شو خسنې دا چې د بیت المقدس نه بهر وله وه وی دی وله کې خسنې واچوئ چې د چا خسنې ایثار شلو نو هغه به تربیت د مریم علیه السلام کوي او چې د چا خسنې ویوړو دی ولې ویوړله نو تربیت نه کوي نو چې کله خسنې واچولو نو د زکریا علیه السلام خسنې دا پاتې شو کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله با چې داخل شو علیها پدی مریم علیه السلام بانی زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانی تا مراد د محراب نه څه دی محراب نه مراد دا عبادت خانه ده او د دې نه مراد دا معروف محراب نه دی دا کم چې اوس دی دا خروس ایجاداتو کې دی او محراب دا په خیر القرون کې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله آغا ذکر کړی دی چې دغه دا اوس چې کوم محراب دی نو دا د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د زمانې نه دی او دا بدعت للدین دی یو بدعت فی الدین کنه یو بدعت للدین نو بدعت للدین د پاره د دین یو کار کول دا جایز ده او قبیح خو بدعت فی الدین دی نو دا وسائل دی حکم مقصودی نه دی اوس کو په یو جماعت کې محراب نه او داسې جماعت یا اسې کوټه یو کې سړی مونځ کوي نو جایز ده او کو د جماعت کې محراب یا کې امام مدری یا امروا ده دوانه صورتونه جایز دي او دا د حرب نه دی او حرب خو جنگ ته وایي نو دام دی مقتدیانو د شیطان جنگ ته د امام ورمخکې کړی چې دا به د سنت موافق مونځ کوي نو شیطان به په هغه باندې خفه کېږي نو دې د وجې نه ورته محراب وایه خو چې ته پکې بدعات کې او بیا پکې دواګانې وروسته کې او یا پکې یا ذکر بالجار په تیزه تیزه باندې کې نو بیا خو پکې د شیطان سره معونت تعاون دی اوسه پکې وکړو هر کله چې داخل بشو علیها فدی بانی زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانه تا وجد عندها نو بیا به مندلی د دې مریم خطا رزق روزی
دا روزیه دا مریم علیہ السلام لا دا پتور د کرامت باندیو دغه بده کې اتفاق دی چې په زنانو کې انبیا نشته دی ګوره چې څومره انبیا علیہ السلام راغلي دي نو دا نارینه دي نو دا پتور د کرامت باندې شرافت باندې قال ویلا زکریا علیہ السلام یا مریم انا لک هذا دا د کم طرفا دا می وجاتا د کم طرف دی بی موسما میوه بوا نو قالت ویلا مریم علیہ السلام هو من عند الله دار طرف د الله نا دا ګوره د اولاد تربیتو د اولاد تربیت په دې طریقه باندې وو دا غټ سپیکر دا کوي قرار کوي ګیرو کته اسکلې باندې ملي خو ته کټ ډکن باری وګور قالت ویلا هو من عند الله ودا د طرف د الله نا ودا د طرف د الله نه دی ګورا دا تربیت د اولاد چې کله د روزه په باره کې پوښتنه وکړله نو دا د طرف د الله نه دی دای مور او پلارا نیکانو صلحاو ناغیل تربیت ورکړیو چې د روزه به منسوب کوله یو الله ته دا به نه وایي چې یاره دا پلانی یا دا پلانی د طرفه نو قالت ویلا هو من عند الله ان الله يرزق الله روزي ورکي من يشاء چاله چې وغواړي بغیر حساب بغیر حساب کتابه هنالك دا زكريا رب هنالك فدغ مقام بانی دا دعا وکړه زكريا عليه السلام رب او در خپلنا پدې کې عجزه د زكريا عليه السلام دی زكريا عليه السلام چې کله کرامت د مریم ولیدل نو سوچ وکړه چې الله به موسم می ورکیا نو ولې مالا به موسم اولاد نشي را کولای چې زما ګیره سپینه شوې ده او بوډا یم او کور والا زما شنډه شوې ده ولی مالا با اولاد اللہ نراکیا نو هنالکا پدغ مقام پدغ وقت دا دعا وکړه زکریا علیہ السلام رب او دربنا قال ویلا ربی رب زما هب لی مال راکا من لدنکا د خپل طرفا ذریه اولاد خدا سے اولاد نه غواړي طیبه پاک اے پاکیزه اولاد غواړي پاک اولاد غواړي انک سمیع دعا یا الله تاوریدون کې د بلنی تاوریدون کې یا الله د دعای فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائکه آوادو کدتا ملائکو وهو قائم فدسیال کی چه ولالو یسلی عبادتی کولو فی المحرابی فی عبادت خانه کیا زکریا علیہ السلام عبادت تولال لیا یا مانزت تولال لیا ان الله يبشرك چیقینا الله تعالی زیر درکیا تعالی را بی یحیی پا یحیی باندی یحیی دا ول نوم واول ددن مخ کې دا یحیی نوم د چانو او بیا علامه ابن جوزی رحم الله ذکر کړي چې څو نمونه دي چې دا مخکې نو یو محمد او دارنګ یو یحیی
او یو عیسی علیہ السلام او یوم مریم وغیرہ یا یحیی و تددی د وجنوی چې بده باندې الله را ژوندی کړلا هغه رحم د مور د یحیی علیہ السلام ولدا دا خو بی اولاد او شانډه و د بای باندې هغه رحم را ژوندی شو عبد الله بن عباس وی یا بعد ویا چې احیا قلبه بالایمان امام قتاده ویا و ازلی الله په ایمان باندې را تازه کړو ژوندې کړو او بعد ویا چې زجاج وای دا په علم او په حکمت باندې چې دل الله ور کړو کوم فضیلت ان الله یبشرک الله زیر در کوي تعالی را بیاحیا فیحیا بانی مصدقا تصدیق کون کے بھئی بے کلمت من اللہ دے کلمو دا اللہ دے کلمین مراد سدی اے دے کلمین مراد کتاب اللہ وآیاتو ابو عبیدہ ویا او بازی ویا چی دے کلماتنا مراد دعوت الہی دیا او بازی ویا چی دا پا کلمہ دا کن بانی اللہ پیدا کڑیو نو د دې د وجنا او تکلیمه ویلې کی مصدقا تصدیق کون کې به کلمت من الله د کلمې او د آیاتونو د الله او سیدن او سردار به او حصور او پاک باز به سید عبد الله بن عباس الکریم علی ربه گران بیا خپل رب ته یا الحلیم التقی دارنگی بردبار بیا متقی بیا او بعد ویا الفقیح العالم بی سید ابن مسیب بیا وحصورا او پاک باز بوی عبداللہ بن عباسیو عبداللہ بن مسعود موی حصورا سمانا هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة نبنی زیکی گی زنانا او تا سرد دینا چی طاقت او قدرت اشتا او دا صحیح قول دی دیکھا بعض علماء وی بنی اسرائیلو کیا بدکارین ډیری شوی وی نو دی بدا حلاو بانا کولا ویرا زمانگا پا خبزان بانی طاقت نشتا دا خواهشا دای دا وجه نوی زمانگ نگونا کی اللہ ولا دا سیو بنی آدم راولی گو او دا سیو بندان لا پیدا کو چې سره د طاقت باوجود بعد زنانه نه وډړه کوله وی وګوره کنه وی تاسو وای چې بخواهش باندې کنټرول نکي یحیی علیہ الصلات والسلام حصور دې کنه اغا پاک باز دی پاک دامن دی و نبی او پیغمبر به من الصالحین د نیکانو نا قال وی ویلا زکریا علیہ السلام ربی رب زمان نا یکون لی غلام سرنگی بشیا زما دا فارا لکا دا خوڑیر دا تعجب خبره دا ولی اسباب ظاهره نشتکنک اسباب ظاهره سڑے بوڑا شوی دیا او دارنگی اخذ شند شوی دا وقد بلغنی الکبر او حال داده چه رسیدلی ده ما تا بوڑاوالی وامراتی آخره او خزد ما شنده ده وامراتی آخر بعضی ویا چی عمر یا تقریبا یو کم سلو تا رسیدلی یو کم سل کالو تا او عبداللہ بن عباس وینا وی 120 سال عمره او د زنانا عمره چو نو دا یو کم نوی کال عمریم یو کم نوی یا 90 سال عمره لس کال کم سل کال عمره د بیبیو نو الاسباب ظاهره نشته دیا وامراتی آخر او خزد ما شانده دوی نو سرنگی بای اللہ اولا زما پیداش آیا زبابی تزوانی گما او خزب میزوانی گی کنا نو قال ویل اللہ کذالک ام تبدق رنگی
الله یفعل الله کوي ما یشاء چې څه وغواړي. قال وی ویلا زکریا علیہ السلام ربی ای رب زما اجعل لی یا مال وګرځوا مقرره کا زما د فارنخا. دا ولی وای ولی د الله په دی وینا باندې د اعتماد نه وڅ نه د الله په وینا اعتمادو خدا د پاره د زیادت د شکر چې یعنی زما اولاد پیدا کی او د هغې کمې ورځي نو یا الله د هغې د پیدایش نه خبر سیا د دې دپاره چې یا الله زه ستا نورم شکر ادا کما. نو قال وی ویلا رب زما اجعل لی یا مال مقرر که وګرځوه نخاک. نو قال ویل الله آیاتو که استانه خدادا الله تکلم الناس خبرې به نه کې د خلکو سره 3 ایام 3 ورځې. نو چا به وی چې دا به چاړه شوی نو او یا به دا خبرې نشي کولی نه نه الله وی الا رمزا په اشاره به کې خبر ټیکي برابر به وي خو ګوره اشاره به کې دا د علامه ده او دا د نښه ده. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویا د دیا په دین کې دوه چیزونه جایز چې اعظم په دې کې نشته او حدیث کې دا راځي یو صوم وصال. صوم وصال دې ته ویا مسلسل روزه ننم روزه دې اما ته نه کړله سبا بیا روزه بل سبا بیا روزه دې ته صوم وصال وایي. دا مخکنو امتونو کې وه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا روزه نیوله صحابه کرام یې د دې نه منع کړي خصوصیت د الله د نبي او یو به دیو کې روزه د خاموشۍ وه آیا د وایي صوم الصمت یعنې د خاموشۍ نه لکه خبرې نه کومه 3 ورځې 15 ورځې خبرې به چا سره نه کوم عبادت به در رب کوم. زموږ دین کې دا جایز نه ده یو سړی روزه ونیسي وایي چې د خبرو روزه مې ده او خبرې به نه کوم د چا سره نو دا زموږ دین کې روانه ده الا رمزا مگر په اشاره باندې به کې. او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې هجران المؤمنی د مؤمن سره خبرې اترې بندول فوق 3 ایام بر د 3 ورځو حرامه ده. او بیا یو روایت کې راځي چې کله د یو سړی د یو زنانه د یو نارینه د بل مؤمن سره خبرې بندې وي په دنیا باندې یا د بلې وجې نه نو د دې عبادت الله پورته نه پرېږدي. د اسمان نه پورته عبادت د اول اسمان نه پورته د عبادت نزي وي چې کله د زیارت او دارنګې د پیر په ورځ باندې عبادت الله ته خېجي نو د دې بندگانو د نزي د دې دعا بل روایت کې او صدام راضیه کو چارتا دایمړ شولو په حالات کې نو دوانه جهنميان دي چې بلا عذر د دې خبره ترې باندې دی او بل سره او یو خو عذر دی کنه چې یو سړی د الله د دین دشمن دی او د دین خلاف دی او ته دغه سره خبره ترې باندې نو دا روا ده جایز ده چې د الله د دین د پاره د الله په دین باندې تا ننګ وکې او غیرت وکې د هغې د وجې نه د هیڅ خبره بنده کړي نو دا روا ده خبرې بندول لیکن د دې نه ما سوا ګوره خبرې نه بندول. یو خو زموږ د پښتنو خبرې دي چې کله یا په پوله پټي ورسره وران شوي بیا پتوه ولګوي دا سودي دی ځکه درې کوئ نه وکه ورځم او د دې نه مخکې به وکه شپه ورځ ناست او دارنګې یا کوچر د اوسه بیا په معاملاتو باندې وران شي نو بیا هم په هغه باندې د آرام خورۍ پتوه لګوه دا جایز نه ده دا روانه ده. واذکر ربک او یادوه رب دی کثیرا ډېر رب به ډېر یادوه یادوه رب لره په اخلاص باندې د ذکر کثیر دپاره شرایط دي ګوره دا چې ذکر د نه کړی د مدیر تصویرې ته جوړې کړي موټروې ته د خېجولي په یو سپیډ باندې روانې دي د ذکر کثیر دپاره 3 شرایط علما ذکر کوي. ذکر کثیر دی ته الفهم بالمعنی یو چې کوم ذکر کې کنه د هغې په معنا باندې به پوهېږي
سبحان الله. نو د دې معنا به معلومه یا چې پاک دی زما رب، پاکی د زما رب لره. نو دې ته ویا الفهم بالمعنی. دویمه یکون علی طریق النبی، ذکر خو بډیر کیا خو په طریقه د محمد رسول الله. نو د دینه خارج شو ذکر د بمبت او غیره چې استاو د بمبت را ټولی کړي او شانډي او بکاڼي او تناسب بوجي د ډکه کړي او گاونډي د مولا را ټولی کړي او گاونډیان او ناس ویرور سرونه خده کړي څه کوي د لا حول ولا قوت ذکر دی. څه چلې یاره وې دا روزه کې پر اخیره ولي او 50,000 کړه دی به کې دا رضانه اجازه زمونږ د زنانه او د ناری نه وکړي. الکه د ذکر د بارات صحت نه دی معلوم او روایتو کې دا شته بعضی اسکار لکه هغه تعداد د الله نبی ذکر کړي نو هغه خپل تعداد پسې خاص لکه تسبیحات فاطمیه دي و د مانځنه رو صادری د شکرت سبحان الله، درې د شکرت الحمدلله او څلور د شکرت الله اکبر. نو کو څوک اعتراض وکړي چې تاسو ولې دا وایي دا د الله پیغمبر ویلي دي ا مقرر کړی دی کنه چې درې د شاو څلور د شکرت بداوي دا سينور کلمات شهادت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دار سارو د ما خام د مانځنه رسول لس کراتی دي روات نه ثابت دي چې لس کراتی به وي دا سينور اسکار شته دي. سورتونو تعین راغلي دي او د سورتونو دارنګیا تعداد یې ذکر کړي لکه مثال دا درې سورتونه دي اخلاص او سورۃ فلق او ناس دا بدرې کرته د الله نبی ویل چې کله به ود کېدلو نو دیا په دې باندې قیاس کوي او دا ویره چې تاسو دا تعین وویا او تاسو دا تعداد ذکر کوي الکه وی دا خو رسول الله من کې ویلي دا تعداد ذکر کړي او تاسو دا تعداد خود ځانه ده د بمبتو تعداد دی. نو د دینه بزان ساتي ګورا او که یو سړی اسی کوي او دا غیر لپاره څه حد نه ذکر کوي حد ولا نه مقرره یا چې 15,000 دا او پلانې دی او پلانې دا چې کم کتابونو کې راغلي دي کنه دا مجرباتي دا تجربه په خلکو کړي چې یاره دا لفظ دا الله دومره کرتی وي دا لفظ دومره وي دا لفظ دومره وي دا د وجه نه بد دا خبري الله رب العزت و پیدا کی ولیا کتاب الله خټول برکت نه کتاب دی. نو دویم شرط ولا دا ګور ذکر بری په طریقه د پیغمبر باندې نو د طریقې د پیغمبر ذکر دار شي جهر پکې نشته ځکه الله په پټ راولي سبحان الله پټ هوا سوابي الله اکبر فتوی زبانی هوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو سکون نه رابلیا تاسو خو سمیع او بصیر رابلیا نو لګي پرو ویا نو د تکبیر د نارې نه بن کړه کنه چې نارای تکبیر او د نور الله اکبر یا لکه بعضی په بیاناتو کې پنجاب والا بیان بیا چې خطبه خطیب شروع کیا څه شعر ویا یا په چجا کې لاشیا مسلسل راټه لګولې او ټکی وای مسلسل نو بیا شروع سویا سبحان الله نو تیز بنوي نو د دینه من راغله دا ورک روانه دا چې دار چا په اجتماعاتو کېږي دا منګه نه وایو خو ناروا ته بناروا وو جایز سبا یو کار جایز دی ته بجایز وو نیو با په طریقه د پیغمبر باندې وی دانګیا طریقه د پیغمبر په کې دانا چې ورځ د زیارت نه دا خاص ورځ د جمعې نه دا خاص بعض خلکو د ذکر د پاره اوقات او شپې خاص کړي خانقاګانو کې خاصي کنه الګا څه چلے وي د جمعې پر ورځ به ذکر کو د لا اله الا الله ذکر دې د لا اله الا انت سبحانه کای نه كنت من الظالمین ذکر دې 15,000 کراته وي دارنګ وایي سبحان الله ذکر دې کم اور دې لکه پیر شپې ده او الحمدلله کما شپه ده وي دا د زهره شپه ده نو دا شپې متعین کول د عبادت د فاره ده بدعت ته دا جایز نه ده دارنګ د ذکر د فاره دعوت ورکول خلق راجمع کول خلق راجمع کی الګ سره راغلي دي خلق بیګال الګ د ذکر شپه ده نو دا بدعت دی رسول الله صحابه ذکر لنی دي راجمع کړي هغه بخبل باندې یو خلق څه جماعت تراجمع شي نه چا ول دعوت نه دی ور کړی کنه
لکه مثال کې د وربره د تهجد جمع ده نو دی له به اذان نه کوي او نه به دی له دعوت چلی چې یاره وی بلا دعوت او بلا اذان دا شی کولی جایز روا ده نوافله بالجماعت نوافله د جمع سره کوله بلا دعوت او دارنګ یا بلا اذان دا روا دي جایز استحباباتو کې دا شته لیکن یاره ذکر له دعوت ورکول او دارنګ هغې له خلک رابلل او د هغې لپاره ورځ تعین کول دا بدعت دا د الله نبي او صحابه کرامو کې د دې عمل ثبوت نشته د تابعینو کې د دې عمل د ثبوت شته بعض خلک د جمعې د مانځه نه وروسته اذکار کوي بعض امامان بدعتیان دي د جمعې د مانځه نه وروسته حلقه جوړه کړي هلکه وی کښېنه یا ذکر به کوو نه لکه ذکر به کوي که نه د هغه به کاري په لاره باندې به ذکر کوي یا په کور کې ذکر کوي یا به نه کوي تلاوت به کوي ادم ذکر دی که نه یا به صورت کاف وایي نو دا اذکار دي دې له به دعوت یې ګوره نه چلی اوس خو کورونه کې هم ګرځي خانقاګانو له خلک راټولی او دارنګې کومو کورونو کې ذکر کېږي هغې دپاره زنانه د ګاونډ راغواړي چې دا یا پلانې ذکر وی وکړو نو طریقه د نبی پکې ګوره نه د عمل دی برباد دریم شرط دا دی اخلاص به دې پکې ذکر کې نو اخلاص ګوره وسه چې د الله دپاره دا ذکر کوم چاته ځان نه ښیمه ریاکاري پکې نه کومه بل څه لالچ مې دا نشته دا درې شرایط دا معلومیږي د واقعه د چا نه د زکریا علیه صلات وسلام نه د هغې نه دا معلومیږي بله ګوره دا ده چې سوال کول سوال د دې واقعه نه دا معلومه شوه یو څو نور اشیا ترې نه معلومیږي یو دا معلومه شوله چې سوال د بقا د سلسله دینی د پاره سنن د انبیاء دي مخکې را روانه ده دا اولاد ولې غواړي دا یحیی علیه السلام ولې غواړي دا زکریا علیه السلام بچي ولې غواړي ولې دوکانونه یې وپټي یا ته نه جایداد پاتې کېدلو نه دینیه منصب ته پاتې کېدلو زما نبوت دی الله زما د دین خدمت دی چې دا زمانه وروسته زما بچی کوي نو دا غواړه کنه الله ته وایي الله وی بچی له راکه چې زما مقام ځای ونیسي چې هغه باندې دا سنت د انبیا علیه السلام دی دارنګې دویم ته نه دا معلومیږي چې طلب د اولاد دا منافع د زهد نه دی یو سړی وایي چې یاره زه بزرګ یم دنیا سره مې نه لګي ولې اولاد نه غواړم نه لکه د اولاد سوال کول د انبیاو طریقه ده دا د زهد څخه د دې څه منافات نشته دی درېمه داره سوال کوله د پاره د تسلی دا د یقین منافی نه دی اوس یو سړی ته غواړي که نه ته ووایې چې یاره په الله د یقین نشته نه لکه دا سوال خو به هم کوې که نه په الله خو م یقین دی خو غواړو به هم د الله نه څلورمه دا ده چې سوال کوله سره د دې نه چې اسباب نشته ظاهري اسباب نشته دی نه دا مخالف د ادب نه ده لکه یو سړی دا وایه که نه چې شپېته کاله عمر دی او دارنګې کوړۍ بوډۍ شوې ده 50-55 سره رسېدلې او دا ته ووایه طالبه چې یاره ماله سواله که چې اولاد له الله راکړي او د پسې رو وخاندې یا چې ده ته وګورې نو دا ګوره د اسباب منافي نه ده الله ورکوي که نه څه خبره ده الله رب العزت دله ورنکړو په 100 کاله عمر کې 100 کې نو اسباب بعیده مخالف نه ده و شیخ زنجان رحمه الله د دې نه مخکې د شهادت نه مخکې په کال باندې هغه حج له تللی و نو په حج کې به عرفات کې ووایه ولاړ رب ته سوال کوي یا الله به یا رب ماله مرګ د شهادت را مرګ د شهادت یا عالم ما ورته ویله چې جی ستا خو د شهادت د مرګ نه وتی ځکه چې دا مهاد او سنګر له ته نشي دلی او مرګ د شهادت په سنګر کې او ستا عمر خو ډېر زیات دی وی هغه ویله چې د الله په دربار کې څه کم نه دی بس الله وله ورکړه روژه په خوله باندې
او مازیګری ټیم او اخیره عشره او الله ول مرد شهادت ورک نو دا د الله په دربار کې کم نه دی ګوره واذکر ربک او یو ظالم دعا کړې وکنه چې ویل یاره وای مال ما در شهادت نو بل وته ویلی ویل چې شهادت دلته نشته په الوا کې ته څوک بم نګدي په الوا کې ته کې دی الوزه ولای نو څه په دې لګي کو په الوا کې وته کې دی اوس جدید دور دی پته نه معلومات نه لري واذکر ربک او یاد وربا کثیرا ډیرا وسبح پاکی بیان وا بلاشی ما خام والابکار او سحر دا دوا ټیمونه ولا ویلا دا دوا ټیمونه ولا زکه ویلا دا اهم اوقات ځکه حدیث کې راځي د الله نبی وی الله ویا ما سحر یاد و یو د ما خام په چې سکه زبل د نور ورځ نه کافی ما چې یو سړی سحر بل مازرا پاتې او د سړیا د سحر اسکار او نه نو ورځ دات شی به ورځ خو به خود نو حدیث کې راځي ما د ورځ یاد وای سحر می یاد ویا او د شپې په چیسه کې می یاد وای ما خان می یاد ویا چې نمر ډوبېدلو الله نور ورځ بل ز کافی کېګما کارونه به سمو نو پاکي بیان ویا دربا بلاشی ما خام والافکار او سحر وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فضیلت د مریم علیہ السلام ذکر کړي دا ګوره ټوله تمهید چاته کې خو دې د سوال ته چې په سوال د سوال په جواب باندې سم پوي شي ځنې وخت یا جواب وشي کنه نو دا هغې کې سړي تسلی ونشي او مخاطبه د سوال په جواب باندې پوي نشي نه لږه په سوال سم د کرخې نه پوي کا دا اول نه والا د اخره پوي نه الله دا جرګه د نجران نه چې راغلی وه د دې عقیده او نظریه دا وه چې عیسی علیه السلام د الله بچی دی نو الله ولا د هغه ځینې تفصیلي جواب شروع کړی چې ګوره دا خو د عمران علیه السلام نوسی دی او دا خو د عمران علیه السلام بیبي هغې نظر منلی و هغې وی چې هلک به پیدا شي هغه جینۍ مریم پیدا شوله بیا مریم علیه السلام له الله رب العزت یو صفت ورکړلو چې بلا واده او بلا خاوند الله مریم لا عیسی علیه السلام ورک نو ګوره د عیسی علیه السلام سلسله د توالد ده او د تناسل سلسله د نسب ده او الله خو د نسب نه منزه دی نه الله د چا پلار دی نه د چا زوی دی نه د الله میندې شته دی او نین وسې شته او نه یې کړ وسیه او د عیسی علیه السلام خو مور شته هلته یې نیکه شته نیای شته دی خو عجیب الخلقت دا دی چې الله رب العزت خپله نښه د قدرت ښودله خلکو ته چې الله و آدم علیه السلام یې پیدا کړی دی بلا پلار او بلا مورا نو بل می پیدا کو الله عیسی علیه السلام بلا پلارا نو دای کنه دا د الله د قدرت نخ نو دا تفصیلی جواب ولا وسکیا و اذا قالت الملائکه کلا چې ویلا ملائکو یا مریم ان الله اصطفاکی یقینا الله تغور کړي وطهرکی او پاک کړي ګور الله غوړه کړي د څه دپاره الله قبول کړي د خپل عبادت دپاره ځکه د هغې مور حنا وه نو حنا خو دغه نظر منلی و که نه نو نارینه د جماعت خدمت کیا او الله دغه خدمت د بیت المقدس واغس د مریم نه څنګه تینا واغس په ذریعه د اولاد باندې په ذریعه د اولاد یې تینا واغس عیسی علیه السلام الله پیدا استفاکی الله غوره کړي وطهرکی او الله پاکه کړي د څه نه پاکه کړي د ګناهونو نه د فواحشو نه د وینې د حیض او د نفاس نه دا پې نه وه عامو زنانو په شانتې نه وه نه به بیماري راتلله او نه پې نفاس د ماشوم د ولادت نه چې وروسته کومه بیماري ویه دا په مریم نه وه په میاشته کې چې کومه بیماري په زنانه ویه نو دا په مریم نه وه دارنګه زنانه نارینه سره نکاحونه کوي نو الله یې وطهره کې او پاکه کړي د ټچ کولو د نارینهونه نارینه د دې سره لاس نه دي لګولی الله پاکه کړې وه
واصطفا کې والله غوره کړي علی نساء العالمین فاغا زنانو د مخلوق باندې د وخت د زمانی دا زمانه یادای وره ځکه افضل النساء چې دي کنه دا یو څو زنانه دي یو خدیجه الکبرا ده او یو چې دا نو عائشه ده رضی الله عنهما بلا چې دا سیا رضی الله عنها ده او بلا فاطمه الزهرا ده او بلا مریم ده دا څو دي دا پنځه پنځ پیرې دي دا ارڅ کې جوړیږي وساجي بس الله دا طاق عمل څه دا خوخت نو دا پنځه زنانه چې وی مریم ماسیا دا مخنو متونو کې تیری شوی دا په هغه زمانہ کې آسیا غوره وا په هغه زمانہ کې بیا دا غي نرستا غوره څوک وا دا مریم وا بیا سلسله را روانه وا خدیجه الکبرا وا د پیغمبر علی السلام ولنی بیبی وا نو دا غوره وا دا رګیا بیا دا غي نرستا فاطمه الزهرا وا دا د پیغمبر لور وا او بیا دا غي نرستا عائشه بیدا رضی الله عنها نو دا د هر زنانه ځان له فضیلت د فضیلت جزئی وای لیکن پاک عام زنانو کې د دې 15 زنانو د دې فضیلت دا 15 زنانه غوړه دي نو دلته معنا د داشوا واصفا کې غوړه کړي ته علی نساء العالمین پاغه زنانه او د عالم د زمانه باندې یعنی فاغه زمانه کې چې کمی زنانه ویني فاغه باندې غوړه وي یا مریم اقنوتی لربک اے مریم عاجزی کا وربتا دا بیان د عجز مریم دیا نورات دیا پجرگا دا نصارا و بانی چه مریم الہ ندیا ولی مریم خدا اللہ عبادت کیا نو دا الہ نشی جوڑی دلیا دا دیا قنوت سا مطلب دے دلتا یو مقصد دا دیا چی قنوتا پی صلات دی تویلے کی گیا چی طول القرات توی قنوت علاکہ قرات پا گڑیر کھاوا امام مجاہد رحم اللہ وی قامت فی صلات حتی تورمت قدماها وی مانزتا با ولاڑوا او دومرا با ولاڑوا چی قدمون بیرفی دلک سڑے چی دیر ودری گی سڑے شکن لگو چې قاریزه پسې ولاړ او شل رکعات تراویح او دریو څلور شی بارې به یو رکعت کې وای نو بس په خې باندې پړسیدلې او را پیګه با نو دا مانځه ته ولاړ دا حدیث کې مرادي رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم چې کلام مانځه ته ودرې تهجد ته نو دومره اوږد قرات باو چې عائشہ به ویا چې داغي قدمونه بر پیدل او دا قدمونه بعد الله د نبی او فرسیدل نو چې الله غورواله ورکړي د خو قنوت پکې دی کنه اوس خو زنانو یو قل هو یاد کړی د زری کړه بس ټول منځونه په یو قل هو باندې د دې د وجنه چې نور نه ځکه کنه او صرف قل هو نو منځ پکې مکروه کیږي منځ یوازې په قل هو باندې نه کیږي دا کراهت ترسیږي بیا او کو چرته دی وی چې نه دا قل هو پکې خامخا به وامه او تعین دی کړي به خو دې بل فساد پیدا کړي دی ځکه دا قران آیات دی به تخصیص دی کړي دا خو یو سلسله سورتونه دي نو کم از کم به یو سلسله سو کې خو یو څوار لسیات کا کنه یو څوار لسیات کا یو لسیات کا دا یو درې آیاتونه یاد و د دې غټو سورتونو دو سوره بقره آیاتونه یاد کا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین د شروع آیات کې یو څوک دا د سورۃ ال عمران د شروع آیات کا د کاف د آیات کا سورۃ یاسین یو څوټکی آیت الکرسی به یاد کا دارنګ یاد واړه والعصر ان الانسان الهاکم التکاثر دا واړه سورتونه دي نو دیو قلوه سره مندلې ده نو قنوت دا پکې خو ځکه الله فضیلت ورکړي دی هر بنی آدم له چې الله یو مقام تر سیان پاکي چې صفات پکې دا صفات حسنه او د وجن الله غیله مرتبه ورکړي نو دي کې صفات حسنه چې ګوره یو خو وعده نه دی کړي نو ځان پاک ساتلې دی
د مس نارینهونه او یوې دا وه چې عبادت الهي کړی دی ځان له عبادت خانه وه نو زنانه وله عبادت خانه په کار ده دل دې څه وویله ګوره وایي دا به په محراب کې به یې ومندله چا زکریا علیه السلام به چې ورلی نو دا به په محراب کې ناسته وه نو محراب معنی مې څه وکړه عبادت خانه نو عبادت خانه د زنانه و هغه ته وایه چې په کوم ځای کې عبادت د عبادت خانه وه نو په کار دا را چې په کور کې یو ځای یو کمره داسې یا په کمره کې یو ګوټ داسې وي داسې یو کونج وي چې هغه کې مسله خورئ او په هغه مسله باندې یا زنانه بوډۍ او ځوان یې وروره څه کوي منځونه کوي دا عبادت خانه نه کور کې برکت دا راځي صحابه کرامو به رسول الله سلام کور ته بوتلو روټۍ به ولا وکړه لاچې به ولا وکړه چې په زمانه کې نو خاص عرب مې ته ووه نه چې بیا وایي چې چیم بادیس کې نو یاره خوراک سکاک له به بوتللو بیا به صحابې د الله رسول وی دی له مې راوستلې دې کمره کې لاله یو ځای کې مونځ وکړه ویل بیا موږ هغه عبادت خانه جوړو په هغې باندې به موږ منځونه کوو نو د پیغمبره د بدن څه چې یو څه ولګي که نه نو کرامت هغه خو موږ منو صحیح شوله د پیغمبر د بدن نه څه لګېدل خطاق د پیغمبر د بدن نه څه خارجېدل لا ټول د کرامت نه ډکي خو په دا کې الله چلی دا برکت ګوره یا مریم اقنوتی عجزي کوا چال عجزي کوا لربک رب ته دی وسجدي او سجدم کوا ورکعي او رکوع کوا مع الراکعين سره د رکوع کوونکو واو د ترتیب د پاره نه دی ګوره واو د ترتیب د پاره نه دی ولې که واو د ترتیب د پاره شي نو سجده اوله ده او رکوع خو به یې وروسته ده او ترتیب څه دی ترتیب دا دی چې رکوع مخکې ده او سجده وروسته ده نو دا اول را مقدم کړې ده سجده دوه وجه وساجدیه یو وجه دا ده چې دا سجده په مانځه کې اهم عبادت دی ځکه وایي بنده ته الله په یو مقام کې دومره نږدې نه یا څومره چې یا په څه کې نږدې وي یا په حالات د سجده کې نو په حالات د سجده کې د ته الله ډېر زیات نږدې وي نو د دې د وجې نه یا دا را مقدمه کړه په رکوع باندې دویمه وجه دا ده چې په سجده کې یا څه ډېر وي په سجده کې یا تواضع الی الله ډېری هلکه سړی په ځمکه باندې سر ږدي نو د کې عاجزي ډېره ده که نه متکبره نه دی او دا سیخ کته کېدل او دا ولی وال او دا سر کته کول دا غیر مسلم هم سړی مشو کې کېږي نه یا دربارونو له لاړ شي رووته دا سر ټیټ خو سره په ځمکه باندې نه ږدي نو سره په ځمکه باندې کېښودله دا د مؤمن خاص سره صفت دی یا د هغې حسنه نو ځکه سجده را مقدم کړې ده دې وجې نه حدیث کې راځي د الله نبي ویه چې الله تاسو ته په سجده کې ډېر نږدې وي نو تاسو په سجده کې د الله نه بخښنه غواړئ نو تاب کې صرف سبحان ربی الاعلی یاده کړې ده نو کله پکې دا وه سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لی د الله نبي به پکې دا ډېره ویله مسلم کې حدیث نو سبحان ربی الاعلی پکې ووایه سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لی پکې وایه پنځه کرته وایه معنی دا ده سبحانک اللهم یا الله تپاکې سره د ثنا صفتنا اللهم اغفر لی او یا الله ما وبخا ما ماف کا چې په سجده کې ما پیدا و د الله نه وکړه د الله نبي ما پیته نه غواړه بل آیت کې راځي سجده کې دا وایه سبوح قدوس رب الملائکه والروح دا پکې وایه او سبحان ربی الاعلی پکې وایه صحیح ده دا درې واړه راغلي دي مسلم کې حدیث دی دارنګه بخاری کې روایت دی مشکات کې روایت دی نو دا یادوا سجده کې دا وګدې دواګانې کوه وسجدي او سجده وکا ورکې رکوع کوه سره د رکوع کوونکو اتمایت اشاره وکړله رکوع چې کې د رکوع کوونکو سه وکا ان صلوا مع المصلين منځ خو کې خو منځ وکا د چا سره د منځ کوونکو سره منځ د منځ کوونکو سره کوه اوس ګوره هغه زمانه کې یو عبادت څوک شروع کړي که نه نو هغه زمانه کې دا عبادتونه رواج اختیاروي رسم اختیاروي
ګوره دا چې نارینا کم وی نو هغه دی جماعت ته جمع لذي جماعت ته جمع لذي او ګوره په کور کې همیشګریا په جمع باندې کول او بیا خاص کرا په روجو کې لکه بیګا ما خو له سړی رالی ما د یوې مسلې پوښتنه کوم مالوک وی یاره زمونږ یو ګاونډي دی او هغه داسې کار کړی دی چې منځونه په کور کې کوي او ځان پسې ښځې ودرېیا چې راځئ زه دله جمع کوم ایسه په کور کې تراویم کوي منځونه کوي مال دا به یاد ساتیا چې په وخت د ضرورت کې په یو فاسق پاجر پسې مونځ کې یو سړی دی فاسق دی پاجر تا ته پته ده سودخور دی آرامخور دی یا بانګیان جنګی سپي په جنګ باندې چې تاشونه کوي لړو کیا نو داسې سړی به مستقل امام نه جوړي کو طور عارضي طور باندې رالی او جماعت کې مخکې شوی دی او امام صاحب نشته دی بس ودرېږه پسې امام دې پسې ودرېږي یا څه خبره نه ده نو دا څه مسله نه لیکن مستقل امامت کول تسلسل کول په دې منځونو باندې پینځو باندې او وغیره او دا په کور کې کوله نو دا خو جایز نه ده کنه بله دا را چې ته د مانځه مسایلو نه خبر ته لا څه کې چې موږ امام به دې نه خبر چې سجده سهو په کومه باندې لازمیږي واجبات کم دیا فرائض کم دی مصابه سنن دا کم دیا دې پته څه چې بیا دې ټوکه کړې لکه دغه مفتی سراج الدین سیبیلا چې مدینه نراتوا کړی و وی سجده سهو وکړې لکه ما چې څه چل وکړې دا زما خپل عملو ما چې څه عمل دی وویل چې معمولي غونته هوا نه خارج شوه نو بیا په هوا خارجېدلی شي د صحوې کړی نو دا ګوره پته خو تا ته نه لګېږي نو د ځانه به د وچې مفتي اعظم صاحب نه جوړه عبادت مه خر کوه د الله نبي ویل لا صلاة علی جار المسجد الا فی المسجد مونځ د جمعه د ګاونډي نه کېږي ګوره په کور کې بلا عذره مګر صرف په جومات کې به کوي صحابي رالی وی د الله پیغمبره وی زه معذوره شوی ما زما ویلا سترګې کمزوري شوي دارنګه زمونږ او د جماعت په مابین کې خوړګۍ ده وی د الله رسوله کو ته اجازت راکړي چې دا منځونه کور کومه د الله نبی زنه وی ته خو معذور نه خوړګۍ ده نظر دې کمزورې چې کله سړی واپس لا روان شو د الله نبی به تر وګرځا ویل تعال رش ویلا اذان اوري د اذان आवाज ویل او د اذان आवाज خو اورما نو ویل به دې مونږ فکر کې نه کیږي جمعه تراز نو ګورا د صحابه کرامو مبارک ادم راضیه چې هغه با د کور نه مزه راغځول او څو راضي چې لاره به صحیح کړه کنه بیا به بس راتو پسرګ باندې بړون شو عبد الله بن عمر په سبانه باندې شهید کو جمعه ته براتو پسرګ باندې ډون شوی نو د جمعات په دروازه کې وتا په زارو ککړه نیزه حجاج بن یوسف خخه کړی و چې په خپو کې لاړ شي دا بچنی نه کنه او دا ماته وی غټ رکاوټ د مسلې دي او شهید کوله خو دې سره برای راس نشو نو یو قولانه جمعات کې وته یې او بل قولانه چې په خپل دروازه په درشل کې وته یې نو هغه باندې راو غرزیدو نو بیا حجاج بن یوسف ورله کور ته بیمار پرسۍ لورله وې دا چا د باندې دا کړی عادل داتا خو خيار سره ویل ما ولی کړي دی ویل تازه کا وکړه ویل حرام ته د اصله دا رانسلو اجازه ورکړي هغه به حرام کې اصله بند ده وی کو تا نوې ورکړي اجازه د اصله نه ویل منګه به خلکو د سینه کوله من د بچان زین نه علاوه نو کار خود کړو کن حجاج بن یوسف کړو په لمسون باندې چې دا سړی په دې طریقه باندې درې کې جمعه ترازی نو بان کیفا جمعه اوس کو تراویح دی ناغه نفل عبادت د خیر کو کور کیا یا مثال کې قاری یا بلا قاری امام یا وغه کور کې تراویح کوي نو سحرت پکې نشته اشی کولای خو فرض مونږ فکردار چې دا جمعات کې وشي اجتماعیت سره وشي بهتره دایا او تراویحات داشي کولای خو بیا هم ګورا چې دې د پاره باکې کو چارتا د قاری نه د قران یریږي او دته د ختم بل مقام نه ملاوي
نو خیر دا قرآن دی واوره یا په کور کې اهل او عیال سره او که چرته د دې نه ما سیوا درته کېږي نو ګوره بیا به ما د جماعت فضیلت ته خو نشي رسېدلی نو دا به نه کې لکه چې یو ځای کې یو جونګړه کې پنځه راټول بل ځای کې پنځه بل ځای کې پنځه نو د هغې د وجې نه یې رسم جوړ شي عبادت بې رسم شي خوند یې ورک شي که یو ګوره د عبادت خپل تلذذ دی خوند دی په عبادت کې تلذذ کله راځي چې کله مشقت بنو سلمہ قبیله و بنو سلمہ د دې نه جماعت لري او جماعت ته نه لري او رسول الله سلام لرال ویل اې د الله پیغمبر او منګه جماعت جوړو منګ له اجازه راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا بنو سلمہ وستاسو قدمونه الله لیکي قدمونه دلیل کی وی تکتبو آثارکم قدمونم لیکلی شي وی جماعت ما جوړوئ خپله محله کې جماعت ته راځئ لرې نه راځئ نو ستاسو قدمونه لیکي او بیا حدیث کې راځي چې په یو قدم د یوه نیکي او په بل قدم باندې د یو ګناه ماف کېدله نو صحابه کرامو به واړه قدمونه کېښودل حرص وکنه په نیکو باندې نو د هغې د وجې نه به د لرې نه راتو اوس هر سړی دا وایي چې د جومات مې بس په دې دروازه کې وي عبادت خواهش جوړ شو او سورت مریم کې به راشي الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة ناکاره خلک الله وروسته د انبیاونه پیدا شول منځونه برباد کړ واتبعوا شهوات او خواهشاتو پسې روان دي عبادت کې مشقت دی روان چې څومره پکې مشقت او څومره د مزلو او څومره اجتماعیت او څومره افراد ډیر وانه د جمع ثواب ډیر دی زیات دی کنه په طور ضرورت باندې خو جمع پارزي کې کیږي مونږ نه قضا شوی دی جمع وکړه جمعه نه جمع تللی ده جمع یو مقام باندې وکړه کور کې جمع شي کولی خو ګوره جومات کې جمع نه ده شوی او یا ته قصدن د جمعه جمع پرېږدي او وروسته بیا مونځونه کې نو دا مونځ مکروه دی او نور د الله سره حساب کتاب دی د دې نه منع راغلی ده نو ورکوي مار راکین رکو وکړه د رکو کوونکو سره د قیامت یو نښه دا ده ګوره چې اجتماعیت به ختم شي اجتماعیت به ختمیږي خلک به ځان له ځان لکېږي او دا د یهودو سازشي اجتماعیت اوس ختم شو کنه ګوره هر سړی په ځان کړی دی هر سړی د ګاونډي نه خوار نه دی خبره د بچي نه دی خبره مړه وایي چې زه روغ یم خدای دې دا سیند ته واچوي مخکې مسلمانانو کې به دا صفت و چې هغه به په ګاونډ کې به خفګان نو ټول کلی به خفه و او چې په ګاونډ کې به خوشحالي وه ټول کلی به خوشحاله اجتماعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې به بانډیچیان به د باندې نه د جمعې منځله راتله د جمعې منځله به راتله د دومره لرې نه لکه مثال ګبري نه سړی را روان شوی نو بعض زمانه کې خو دغه نه وي که نه سورلی مرلی نه وي یا به اوخو یا پیدل خوا را روان یا به چېرته قچره و خر به په هغې باندې نو سار به راووتلو ایله به ماسپښین له راورسي نو بیا به چې د ماسپښین وتلو د جمعې مونځ به د الله نبي وکړو ماښام ته به کور ته رسېدل دا ورته د الله نبي نه ویله چې بانډچیانو زه هلته جومات کې ځان لمونځ کوئ هغه صحابه نه اوسه بانډچیان ولې صحابه نه عام صحابه ولې قرآن به ورته نه یاد ولې ورته نه یاده خو د الله نبي اجتماعیت نه ختمولو اجتماعیت کې پیدا ده چې امت کله راجمعي راټولي د دې د وجې نه ګوره هغوی کوشش را کوي چې د مسلمانانو په روجو کې اختلاف پیدا کړي اجتماعیت ولا ختم کړي د مسلمانانو په منځونو کې اجتماعیت دی ختم کړي په ډله ډلې کې واړه واړه جماعتونه ولا جوړ کړي ډېرې حجرې ولا جوړې کړي پنځه او شپږ پکې ولاړ نو قوت لاړې که نه دا اول هدف دی د هغوی د اختلافات او دا خو بیا پیدا کېږي یو وایي زما جومات ښه دی بل وایي زما دا ښه دی نو دا د قیامت نښه ده چې د الله نبي خلک به په جوماتونو باندې فخر کوي اوس ګوره که نه جوماتونه ټایل کوه سیلینګ کوې ښکلي کوې جومات مقابله شروع ده یو وایي زمونږ به دې کې سالر دی سا به دې کې نشته زمونږ به دې کې المونیم شیشه وایي لګېدلې دا دروازه لګېدلې ساز دې کې نشته کارپېټ پکې دی وایي تندی پکې خښېږي سا به دې کې وایي نشته یاره دا پکې دی دا پکې دی وی عبادت پکې څومره کې د قرآن درس پکې شته د حدیث مبارکه او درس پکې شته یا افراد په جومات کې څومره وخت تېروي
ذکر او اسکار بگی څومره کوي تلاوت څومره کوي نو الله ورکوي مار راکین ذالک من انباء الغیب دته صداقت در رسول ویا ګوره دا خبر دله چا درکړلو ذالک من انباء الغیب دا خبرونه دي د غیبو نوحیه الیک الله منګه وحی کو تا ته پیغمبره وما كنت لديهم او تنوي د دې په خوا کې اذ یلقونا کله چې غرزول اقلامهم خسنی ایهم یکفل مریم چې کوم یو با فرورش والی د مریم دی باندې لانجا وکنه لانجا په خبره وا چې دا د استاد لوروا عمران علیه السلام دا استادو او د بیت المقدس امامو نو با کې بیت المقدس کې شاګردان نو هغه پته لګیدلې وا چې خزې نظر منلې ده د اولاد او هغه به د جمعات کې څه خادم بګ اخو هغه ویل لګ به پیدا شي جنۍ پیدا شوله نو جنۍ چې کله جمعات تراوړه لاورې وسله نو ماشومه وا نو هر شاګردا کوشش کوي چې زو ته سبق واما او زو ول خدمت کوما نو په دې باندې باس مواسی وي سلام جګړې مګړې مکه ویا وه وشوله چې دا خسنې واچوي نو خسنې جایز دی ښه خو چې کله هر سړي د خپل حق پوره ملاوي او چې کله حق نه ملاويږي نو قرآن دازي حرامه ده لکه مثال یې 500 روپۍ ما داخلي کړي 500 تا داخلي کړي دي 500 بل داخلي کړي څه شي دی لکه قرآن دازي به کو چې آیفون موبایل له خوتو بزاغه وي دا نور به څه کوي دا نور د څټ ګریزي دي تشتور دي نو دا حرامه ده نو ولې چې ساره وختلو زما 500 روپۍ چرته لاړي دا بل خوردا چرته لاړي هغه مفتو کې لاړي د تجواري وي امام قرطبی رحم الله لیکلی دی چې ما شومان دا لوبا په بیلورو باندې کوي دا غټل کوي دام جواری دا وې دا اول تادو د جواری دی د ما شومانو د دینه منا کوا دا خو عادت جوړیږي یا غزان د یو بل نه غټیا وې دا اول تادو دی د څه د جواری د دینه منا کوا ځکه غل چې جوړیږي نو هغه اول د چرګټو هم پټیا بیا رو رخصي پټای بیا ورسیږي بینکونه وای نو دا غرور تادو وته کېږي جواری اوس مثال کې د بازار دا کیشتونه دي کنه کیشتونه نو دا کیشه دا جایز دی اوس روان دی ولی دا روان دی کې هر سړي د خپل حق ملاوي او چاته روسه چاته مخ خدای یو شربه بکیا چې اولنې کیش کم سړی الی نو دا پټولو د ټولو پر عذاب الی یو شربه کې دا دی دغه اولنې کې شاغه سړی الی کمی چراټولای نو چې هغه اخلیا نو شرط ولدا دی غره چې ټول به راځي لس مرګری دي سلو پای ورځ دی او په لسم ورځ باندې راخېږي قرآن دا ځای باندې نو دا ولنې کې شاغه اڅو کې شراټولې وي دي کې قرآن دازي نه وي دا مال په مشوره باندې راکې ولی زخامه اگر زما نو بس هغه له تو ساري ورکولش په خوشحالي دویم شرط ولدا دی چې کومه بوتل پکې سکي او دا کما چې پکې راوړی او مټای پکې راوړی چې چا کې شراوخي دا باندې به راوړی نه زکلا یحل مال امرئ الا بیتی بنفسه دلانه به ویا ګور مال د مسلمان حلال نه دی داغه په خوشحالي په زړه باندې چې زړه خوشاله نو کنه په زړه په خوشحالي دلانه درکاو نو ګور تعالی د مسلمان مال حلال نه دی نو چې داغه خو ارزړه نه یو ته په بوتل راوړي آیا په نه چین راوړي یا په مټایا نه راوړي دا خو حلال نه دی د الله نبی وای دامه او هغه د خپل طبيعت زراوړه مالک تاسو لا نو بس صحیح درا دی چې په خپل طبيعت باندې یو سیس سره وړي نو اقلام دې ته ویلې کیږي ښا دا زمانه د قلم طریقه بدله و د وبو کې چلے وي چې د چا خسنې خر کې عادت پور تراله په وبو کې خو خسنې حقته وړي کنه نو دانا چې د چا خسنې ایثار شو او روخه بدل بل دربته شو نو ولخ کته روانه وا خسنې ورواچن نو د نور خسنې کته ویوړ او د زکریا علیہ السلام خسنې پور تراتاوش نو دا خر قیادت وکړ نو د دې د وجه نه د مریم کفالت دلور هلای وما كنت لديهم تنوي د دې په خوا کې نورت په بریلیت دی چې دا حاضر ناظر نه دی الله وی نه وی کنه نو چې نشه وسم پیغمبر نشه زموږ د عمل نه دی خبره ځکه دا صفت خدا الله دی د حاضر ناظر
نو چې حاضر ناظر صفت د الله مخلوق له سړی ورکوي نو د په کفر کې شک نه وي نو مونځ پسې به په کوم طریقه روا شو دا بعضې خلک د بوسونه کوي یا بریلي پسې مونځ کېږي او کونه کېږي مشرک پسې مونځ کېږي چې ساله وساجي بوش مخکې شوی دی مونځ پسې کېږي کونه او یا وساجي یا بل دله مخکې شوی یو سیک مخکې شوی ا دی چې دا ښه ښکلی پټکی والی دی مزیدار محراب یې پکې کړی دی او خو غټ ملا به نه لکه الله دې روغ کا هر سرګیری شاګول نه نو ګوره مسله دا ده چې په مشرک پسې ګوره مونځ دا نه کېږي دې د وجې نه تبلیغ مشران وایي که نه مخکې به یې نرمي کوله اوس ورته وایي یا به یې مخکې کې یا به یې وروسته کوئ چې فساد پیدا نه شي فتنه برپا نه شي او یا ترې نه مخکې خپل مونځونه کوئ یا ترې نه وروسته کوئ نو مونځ پسې مه کوئ وما كنت لديهم او تنوي د دوی په خوا کې اذ یلقون کله چې دی غورځول اقلامهم خسني ایهم یکفل مریم چې کوم یو به پرورش والیا د مریم وما كنت لديهم او تنوي د دوی په خوا کې اذ یختصمون کله چې دی باس مباحثه کوله په څه کې باس مباحثه وه د مریم علیه السلام په پرورش کې وې زما بل وې زما اذ قالت الملائکتو کلا چی ویلا ملائکو یا مریم یا مریم من اللہ دین وسا د عیسی علیہ السلام په عبدیت بانیا 25 نکتی ذکر کئی 25 داسې علامات ذکر کیا 25 چې عیسی علیہ السلام الہ نه دی دا بنده د الله دی نقطو ته اوس به ګورې وساجي اذا قالت الملائکة کله چې ویله ملائکو یا مریم یا مریم ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکوي تعالی را یبشرک زیر درکوي تعالی را بکلمت منو فیو کلمه د خپل طرفه نو معلومه دا شولا چې د عیسی علیه السلام زیری الله ورکړی دی نو دا اله نه دی اسمه نوم بعد د المسیح مسیح وي عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم بی او الله د چا زوی نه دی نو تا چې چاته اله ووایه نو هغه خو د مریم بچی دی نو دا اله نشي جوړېدلی دا مسیح ورته ولې وایي یو وجه دا ده مسیحا دا لقب د دیوه په دور کې د دیوه په لغت کې دا څو لقب لکه څنګه چې موږ اوس صدیق وو ابوبکر صدیق یا موږ وایو عمر فاروق فاروق دارنګه یا مسیح عیسی مسیح او دا اصل کې د عبرانی ټکی دی دا مشیح دی مشیح خو عربه دا شینه په سین باندې بدلای نو د مشیح نه مسیح جوړ کړي او عبرانی ټکی د دې معنی دا المبارک یو مبارک دی هغه الله دی او یو مبارک دی چې چا کې برکت اچولی شوی دی نو د دې مسیح معنی دا المبارک یعنی په ده کې الله برکت اچولی دی بعضې ویا چې دا مسیح نو چې د دا معنی نشي نو چې په چا باندې به لاس راښکلو نو برکتي لاس و که نه نو مرزادي ړوند به جوړېدو دارنګه برګي مرض والا هغه به جوړ شلو بعضې ویا چې دا راووتلو من بطن امي ممسوحا بالدهن چې کله پیدا شلو نو دا غول کړی شوی په تیلو باندې چې پیدا شو ځکه چې ماشوم پیدا شي نو بیا وروسته خلک څه کوي غوړه یا صفا کوي خو دا چې پیدا شلو نو دا داسې پاک سوتره و نو دې د وجې نه ورته څه وایي مسیح په معنی د ممسوح دی د مخکې نه غوړ کړی شوی پاک شوی دی بعضې وایه چې جبریل علیه السلام پې نه وزر راښکلي وو په وخت د ولادت د ده کې د دې دپاره چې د شیطاني وساوسونه مو پاک شي شیطان وسوسې نه ورچ او بعضې وایه چې دا مسیح په معنی د فاعل باندې دی
نو دا بیا معنا د وساجیا چې دا به ګرځېدونکې وي په عالم کې. او دا مسیح دجال ته م وایي که نه، نو دا دجال هم په ټوله دنیا باندې ګرځي چکر لګوي. او یا غم د ممسو نه دی، دا یوه سترګه کیړی ده، د یوه سترګې به یې بوټه راوتې وي، مسه ده، دا شیړی ده. نو دې د وجې نه هغه ته هم څه وایه؟ مسیح ورته وایي. او ده ته مسیح ځکه وایه چې ده به په هغه ړون باندې لاس راخ خو جوړ به شو. ښه جي اسمه نوما د ده المسیح مسیح دی. عیسی بن مریم عیسی زوی د مریم دی. وجیهن الآیا مخوریز بیا فی دنیا دنیا کې والآخرة په آخرت کې. مخوریز دیا، مخوریز مطلب دا دی چې خلک بې خاطر کیا. هلکه وایي دا زمونږ په علاقه کې ډېره مخوریز سړی دی. ګوره خلک یې ډېره خاطر کیا او ډېرې خیلم ساتي. نو دې ته وجیه سړی وایه. بعضې وایه چې وجیه دې ته وایي چې د وجیه هم معنا ده وساجیه، د وجیه معنا ده روبدار. نو ګوره کله کله د یو سړیا په مخ کې یو شکل کې روبداب وي، خو اوله معنا غوره ده. فی دنیا په دنیا کې به والآخرة په آخرت کې. ومن المقربین او د الله د نږدې شو بندګانو نه به. ویکلم الناس فی المهدی وکهلا. دا بلا نکته ده وساجیه چې په زانګو کې به خبرې کوي. نو معلومه ده شوله چې دا بنده دی. او بله دا د نښه وکهلا په بوډاوالي کې. نو ګوره تغیر پې نه راځي چې اول ولو کې دی او بیا بوډا شلو. نو معلومه ده شوله چې بنده دی، اله نه دی. ولې الله خو د تغیر نه پاک او منزه دی. او په یو حال دی که الله په یو حال دی. خلک وایي که نه، وایي الله په یو حال دی، مخلوق په یو حال نه دی. ویکلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره فی المهدی په غېږه کې. او دا به راشي مریم کې، سورت مریم کې چې هغه غېږه کې راغستی و که نه. نه یې ته ویله وې ستا پلار او مور خو بدکاره نه و، دا دې څه چل کړی؟ بې خاونده دی ویل اولاد پیدا شلو. نه هغې ورته ویله فاشارت الیه، نو اشاره یې وکړله عیسی علیه السلام ته. ناغه ویل قال انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وی زه خو د الله بنده ما او ماله به الله کتاب را کوي او ماله به پیغمبر ګرځوي بني اسرائیلو ته. نو هلته یې خبرې وکړلې. اوس مسله وساجده ده چې ګوره زه په دې بوډاوالي کې خو هر سړی خبرې کوي. زه د دې ورکوټي والي خبرې ادا د څه دي؟ دا د دغه دي، دا د کرامت دي او عجایبونه دي، خرق عادت دي. لکه وړوکې خبرې نه کوي. ماشوم یا چې دا ولې او د دویمې او د درېیمې ورځې او هغه داسې خبرې کوي چې زه د الله بنده یم او ماله به الله کتاب راکړي او ماله به الله پیغمبر ګرځوي. نو دا خبرې خو کرامت دی، دا خرق عادت دی. دا عقل نه منله نو دی ومنله چېره وګوره وړوکې خبرې کوي. بیا کتابونه وایه یو هغه ماشوم خبرې کړې وې چې په جوریج باندې الزام لګېدلی و او هغه راوړه که نه غېږ کې ونیو وویل من ابوک یا بابوس. نو دا په دا کې دی بخاري کې روایت دی. دویمه عیسی علیه السلام وایي خبرې کړي او دریمه دا خبرې کړې وې چا دا اصحاب الاخدود کې چې یو هلک اصحاب الاخدود کې باکې یو ماشوم او چې کله یې اور ته ور واچاو کندې وله کرنستلې وي. نو هغې ظاهره کې اور و او خواصې څه و؟ باغ و. الله ورته اور باغ کړی و. نو دی به مؤمنان ور اچله. نا ماشوم چغه به یې ته ویلې وه چې رادانګه وته مسله بدله ده. دا یو سمندر کې بچه د خلکو کاڼي را ایستله. نو وایي کاڼي به یې را ایستله. نو یو هلکو او یوې نیا وه، نور یې څوک نه و. نو وایي دا دواړه داسې کار یې کړی و
چې استاد یې دی یا دی الک ته ویلو چې لکه کلی کې هر چا قیمتي کاڼي راویستل لکه اوس نن سبا چې غرونه دي وی چار چا کاڼي قیمتي راویستل ویل منګه راویني سلاوی څه چل کول غواړي نو ویل چې ابا یا غولا لامبو ورزیه او ما تعالی خو لامبو نه راځي زم دا سیما دومره عمر مې نه دی او ته خو بوډۍ شوی و دې ورود انګل خو یې سړي پیکوړه کوي نه ته ویلی چې بچې د سکار کو جزا زلګ لامبو ز کوم ولک او دا ملغلره راخېجول غواړي ناغیا بوډۍ څه لګ لامبو څه ولا ملکی یا د کری وسور کوټه ولګی دلته په خې به والی نو بیا ویلی وا چې ما سمندر ته ودانګل چې سمندر ته مې ودانګل نو وسیته ویلیو کوم ملغلره زیاتې وی او ما د وس نه بار نه مې راخېجولې نو زه به د خپې چوته کم نو را پسې را دانګه او کو چرته ما خپې چوته نه کړې نو بیا به ملغلرې نه به زه به راخېجم آیا چې سمندر د دانګلې وه خو چې سمندر د ور ودانګې خو خپې دې راچوتی که نه بوډۍ به یې خپې راچوتی کړې وې نو وسه یې مړی او بوډۍ مړی دواړه یې وړي په خپو راچوتولو نو ګوره ځینې شی خرق عادتي د عیسی علیه السلام دا خبره ناشنا وه د تعجب وه چې یاره ورکوټیوالي کې خبرې خو د بوډاوالي دا خو نه ده دا ولې الله ذکر کړه دا بشارت او تسلی د مور لره چې وکهله دا به بوډا کېږي ځوانۍ کې نه مري نه به په بچپن کې مري او نه به په ځوانۍ کې مري بلکې وکهله کهل څه ته وایي چې 85 دی وه نو یې څه وایي بیا کهل وایي بیا بوډا کېږي بعضې وایه چې 60 ساله شي چې 60 نه بس ورډوب شو که نه نو بیا دغه دا بیا بوډاګانو کې حساب شي او چې دې نه مخکې نو بیا لکې او بیا داسې جواني بې سړی شي صحیح ده وکهله په بوډاوالي کې بل قول دا دی چې نه وکهله د کهله بوډاوالي مقصد دا او چې دا به نه مري ګوره څه ورځې به نه مري نو اشاره ده دې خبرې ته چې دا خو نښه د قیامت وه نو د قیامت نښې باندې دا ده چې عیسی علیه السلام به راکوزي که نه 40 یا 15 کاله به بچی او دا اسمان ته الله خېجولی دی په 33 سال عمر کې په 33 سال عمر کې دا به راختی دی او بیا به راکوزېږي وایي په 45 کې به دا بعد وی چې 45 او بعد وی چې 40 کاله حکومت به کوي وکهله په بوډاوالي کې ومن الصالحین او ای به الله ویه دا د نیکانو د جماعت او د ډلې نه د نیکانو د ډلې نه به یا د جماعت نه به څه برابر دی نه ستا په څو دی زما څه خو تیز دی برابر دی دلته ستا دی تیز دی په کم کې بس په دې کې تیزي دا تیزي لږ ښه جي قالت ویله مریم علیه السلام ربی رب زمان نا یکون لی ولدا وی څرنګې بشیا زما د فرالکه ولم یمسسنی بشر او ما ته نه دی رسېدلی نارینه دا اوس تعجب وکړه مریم علیه السلام په اعتبار د عادت سره ولې عادت خو دا دی قانون دا دی چې کله زنانه واده وکړي نو د هغې نه پسه د زنانه اولاد به پیدا کېږي نو ما خو واده نه دی کړی او نه راته نارینه را رسېدلی دی نو ماله به څرنګې شي اولاد قال ویل الله کذلک ته به دقه حال باندې الله یخلق الله پیدا کوي ما یشاء څه چې وغواړي اذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي امرا د یو کار فإنما يقول له يقينا ويغتا كن شاء فيكون موجود شي ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکیا دی لرا د کتاب والحکمت او د حدیثو مراد کتاب نه قرآن دی او د حکمت نه مراد حدیث دی
ځکه دوباره به ځمکې له راځي که نه والتورات او د تورات والانجیل او د انجیل ورسولا او استازی به الی بني اسرائیلو ته وای به ورته انی قد جئتکم یقینا ما راوړي دي تاسو لره بآیت نښې من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه انی اخلق لکم ز جوړو ما تاسو لره من الطین د خټې نه که هیئت الطیر شکل د مرغۍ د دا په زمانه کې د یونانیت دا ډېره وه دبدبه نو هر نبی لره الله داغه وقت مناسب معجزات ورکوي نو اخلق دا معنی ده چې زه پیدا کوم ګوره دا اخلق معنی ده چې زه جوړوم شکل به زه جوړ کما د خټې نه او د مرغۍ شکل به فانفخو فی بیا پوکې کوما فی فاغیک ویکونو طیران شي به مرغۍ نه دی ویلو ګوره چې مرغۍ را ژوندې کوي او مرغۍ پیدا کوي وی دا اله دی که نه 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 وی دا کار مې کړی دی باذن الله د الله په حکم نو دا یې نفي وکړله چې دا بنده دی ګوره اله نه دی د نصاراو ته وایي مفسرین وایي چې جوړه به یې کړله مرغۍ به یې جوړه کړه خټه به وه او پوکې به یې وکړو بس مرغۍ به شوه لاس کې بیا به والوتله خو چې د خلکو د نظر نه به غایبه شوله او به غورځېدله همیشه به نه پاتې کېدله او بعضې وایه چې دا عجایب به صرف دا یې دغې جوړ کړی و دا ماښام خاپیره کې دا یې څه جوړ کړی و پوکې یې کړی و او باندې وایه چې نه نورم نو دا یې ځکه جوړ کړی و دا اکثر مفسرین وایي دا یې وجه دا وه چې په ده کې څه صفات دي دا دله ګوره په زناورو کې عجایبونه دی د ده وینه او د ده غوښه د ده وینه هم شته او غوښه هم شته او پر نشته پر نشته دی وزرې مزرې اول وځي دا سره په دې کې الله دا خصوصیت دی دا به راونیسې بېګاله وبې ګوري یو بڼه هم پسې نشته دی صفا سوتری وینه ده او غوښه ده او دا الوځي دویمه وجه وایي دا ده چې دا ویا داسې اولاد پیدا کوي لکه څنګه چې څاروي پیدا کوي انډې دا نه اچوي دا د نوره زناورو په شانتې اولاد دا راوړي درېیمه وجه دا ده ویه چې د دا تعین دی په شانته د نورو څارو نو خپلو دی دغه له شوده ورکوي دی بچو له او پنځمه خصوصیت یې دا دی چې د ورځې سنینې او د شپې نی چې کله نمر ډوب شلو او لږ هغونته خړه راله دا به راوځي د ورځې ګزاره یو طرف ته به ولیږي ړوند یا سنینې او وی ویضحکو کما یضحک الانسان وی دا داسې خاندي لکه انسان چې خاندي د انسان په شان خنده هم دا کوي تو د غوږ ده و که نه د ورځې دی چې ګپ لګوي نو دا د انسانانو په شانتې خاندي او بله وجه دا ده وی چې دی باندې میاشت کې داسې بیماري راځي لکه څنګه چې زنانه باندې راځي دی باندې په زناورو مرغو کې صرف حیث په دی باندې راځي په مرغو کې او زناورو کې نور شته نزا جوړو متا سلرا مینتین د خټینا که هیئت الطیر شکل د مرغی فانفخو فی پوکې کومه پاغې کې فیکونو طیران شي به مرغی باذن الله خو ګوره دا کاره په حکم د الله کوم و ابرئ الاکمه وروغما مرزادی ړون لرا والابرسا مرزادی براګي مرض والا اکمه هغه سړي ته وایه چې هغه پیدایشي ړون پیدا شوی یا نو چې په سترګو باندې به یې وله لاس راښکلو بس الله به وله صحت ورکولو
او ابرص هغه سړي ته وایي چې هغه پیدایشي برګي مرض والی برګې پې لګېدلی وي. و احیی الموتی او راژوندي کومه مړو لره باذن الله ګوره دا ټوله د الله په حکم باندې کوم. و انبئکم او خبر در کوم تاسو لره او خبر در کوم تاسو لره بما پس باندې تاکلون چې تاسو خورئ وما تدخرون او هغه چې تاسو جمع کوئ په کورونو کې فی بیوتکم په کورونو کې. هلکه سبا له به څه خورئ دا به یې ورته وویله او چې څه دله په دري کې ایښي دي نو هغه به یې وویله ستاسو که دا نه شی نه دي دا به د الله په حکم باندې خبر ورکاو. ان فی ذلک یقینا په دې کې لایة نخې دي لکم تاسو لره ان کنتم مؤمنین کو تاسې وی مؤمنان ومصدقا لما بین یدی من التوراة او تصدیق کوونکی ما لما د هغه څه بین یدی چې مخکې دي زمانه من التورات چې تورات نیمون کتاب دی. ما ته د ویله چې آسماني کتابونه دا په اصولي مسلو کې متفق دی الله یو دی قیامت حق دی دا استادیا متفق دی په دې کې مصدقا لما تصدیق کوونکی ما بین یدی دا څه چې مخکې دی زمانه من التورات چې تورات دی. ولی احل لکم او زا بیان کوما تاسو د حلالو دا معنی بنه کې ګوره خطا ده. ولی احل لکم چې زی حلالو ما تاسو لره حلال ولو حرام ول دا د الله کار دی حلالی او حرامی نه ځکه د الله نبی ویا چې ذا تاسو له یو شی حلال ولی حرام ولی نش مگر څه چې واما نو دا د الله په حکم باندې وایما نو زابا بیان کوما د حلال تاسو لا بعد الذي بعض هغه شینا حرم علیکم چې حرام کړی شوي فتاسو باندې څه پې حرامونه په صورت انعام کې براش هلته 146 نمبرات کې راځي په دیو باندې د ظلم د وجنه په 146 کې ویا په دیو باندې حرام او هر نوکدار شی نوکه چې د څه ولکه چرګه مرغه دا به حرامه وه وازګه پې حرامه وه با چې په کلمو پسې به نښتې وه هغه وله وه. وجئتکم او ما راوړي دي تاسو لره بآیت نښې من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واطیعون او زما ومنئ زما خبره ومنئ د الله نه ویرېږئ. ان لا رب یقینا الله زما رب دی و ربکم او ستاسو هم رب دی فاعبدوه د دې الله بندګي کوئ. هذا صراط مستقیم دا د لاره برابر او نیغه. فلما احس عیسی منهم الکفر اوس دې جناقت د موالاتو کې د کفارو سره فلما حس هر کله چې معلومه کړل عیسی علیه السلام منهم د دیونه الکفر د کفر عقیدې لره چې د دیو د عقیده خو د کفر ده او د همیشه ولاړ په کفر باندې یا معنی دا ده چې احس په معنا د استشعر منهم فلما سار کله چې ښکاره شول عیسی علیه السلام ته منهم د دیونه د کفر عقیده قال ویل عیسی علیہ السلام من انصاری الی الله وی څوک بیا انصاری امدادیانا الی الله د دین د الله وی د دین د الله با زما سره امدادی څوک وی نو قال الحواریون ویلا مخلص مرګرو حواریه دا د حور نه دی دا سپین مخی ته ویا خالص مرګره دا رنګ دا دغه ته ولګول
شدی بیټری ته ولګو حدیث کې راځي رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير د الله نبی و یاد هر یو امت د هر پیغمبر یو حواریا او زما حواریا زبیر ابن عوام دی روایت کې راځي دا څوک دا کسان یو قول دا دی چې دا دوبیان دویم قول دا دی چې دا وسایل غربا د غلاخیو دا تینا مراد دی او بعد ویا چې حائکو حائکین و دا خلقا و خلقو باو تا داسیا درون نظر نکاو دیتے ہو لگو قال الحواریون انہو ویلا حواریانو نحنو انصار اللہ منگا امدادیانی دا دین دا اللہ آمنا بالله منگا ایمان روڑے فاللہ باندی واشهد بأننا مسلمون گواشا بأننا مسلمون چه منگا تابداریو دا اللہ ربنا ای رب زمنگا آمنا منگا ایمان روڑے دے بیما فات سبانی انزلتا چه تارا لی گلی دا اظہار کیا وز ایمان خفل واتبعنا الرسول او منگا تابداری کردی دا پیغمبر فاکتوبنا یا اللہ منگا ولی کا ما شاہدین سرا دا گواہین پا توحید باندی آخر کا چا گواہ دی پا توحید نمنگم داغی سا گواہان کا ومکرو ومکر اللہ ومکرو او دیا منصوبه جوړه کړله د قتل د عیسی علیه السلام ومکر الله او الله تدبیر وکړو د بچاو د عیسی علیه السلام دیا تدبیر کړی عیسی علیه السلام ته د مرګه تدبیر یې ولا کړو او الله تدبیر د دې ناکام کو نجات ورکو عیسی علیه السلام لا والله خیر الماکرین اللہ تعالی غورا تدبیر کا ان کے دیکھ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک کلا چیویلا داوسا بیان دا تدبیر دا اللہ دی سنگا تدبیری کڑیو اذ قال اللہ کلا چیویلا اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا یقینا منگا اخلو تالرا ورافعو کا الیا او فرتکو دی زانتا د دی جنا وسالیا باطل دلیل نیولے دیا چی اللہ ویلی دی انی متوفی کا زدی وفات کوما دی نو توفیا دا وفات ندے کنم نو دی مانا ویم انی متوفی کا ایک متمم عمرک ازدیا فرکوم دا عمرک اس دلتا تقدیم او تاخیر دے پایات کے گورا آیات گورا دس ولگاوا اذ قال اللہ کلا چویل اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا ناول دسی دے چی انی رافعوکا زدی پورتا کوما ثم ممیتوکا بیا بدی رست وجنم آیات کی تقدیم او تاخیر دا قرآن کے دیر دے مخیرانه لے چا مریم علیہ السلام تاوی وسجدی ورکعی نو خورا سجده خروستویا او سجده را مخی کڑو رکوی رستا نو واو دا ترتیب دا پارا نشو کنه نو دلتا مسالد اخشان تقدیم او تاخیر دیا آیات کیا چلاول دی پورتا کوما او بیا دینا اوپات کوما عمر دی پورا کوم یو خبره دویمه ماندارا چیرا پت ستا ویا او توفی ستا ویا نو توفی و سالمانا بداو کی
اذا قال الله کلا چې ویل الله یا عیسی انی متوفیکا زدی پورا اخلم سره د بدن او د روحا روحم د العالم او بدن د نملما دا دی اوچتوما ورافعوک الیا او پورتکوما دی زانتا دی پورتکوما نو اوس ګورا مانا به ولګیا چې الله پورا غسته دی اوس کو ته دا معنا وکیا کنه چې عیسی علی السلام وفات دی نو دا د حدیث یو د نصوص صریحه خلاف ده ځکه حدیث صحیحه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې عیسی علی السلام برا کوزيږي او دجال به وجنی او پس مکه باندې بعد څه کیا څلوي خلابه چای کیا او تقریبا د 50 تو احادیث مبارکه ہونا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا حیات ثابت دی چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سره ژوند دی نو چې سره د عیسی علیہ السلام حیات نه مانی نه د 50 آیاتونو نه منکر دی د 50 حدیثونو او د قران د سریع آیاتونو نه دا منکر دی مخکې به بیا را رواني او اصل کیا توفی په لغت کې وای اخذ شی وافیان تامن ابن جریج ویا توفی دی ته یو چیز پورا غسل ماندارا سره د روح او سره د بدن ان قتیبه معنا کړي متوفی کا قابض کا من الارض من غیر موت تا قبضه کوما د زمکه نه بغیر د مرګ نه قابض کا من الارض او دا ابن جریر معنا کړي دا چې د دې متوفی دا معنا ده ورافعک الیا افرتکم مدینه زانتا په حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله نه میواورید فرمایلی لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم اس کلا قیمت نشیرات للی چې ترڅو پوری ابن مریم نه راکو شوی حکم مقسطا په انصاف فیصله نه کړی ويكسر الصليب ما طيب صليب لرا ويقتل الخنزير او خنزير بوجنيا ويزع الجزيه او دارنګیا جزيه بم دیا ويفيد المال او مالونه بم ډیریږي حتى لا يقبله احد چې یو سړی به زکات هم نالي دغه دومره نعمتونه بیا دغه یو روایت نه ثابت ده چې د یو انار د پوستکي د لاندې با یو قبیله زیږي ټول خاندان باندې خیمه کړي د یو انار د پوستکي نه او د یو انار به ټول خاندان ته رسیږي دا به خوري خلاصيږي باندې دا ولی نظام به قائمي کنه د قران او چې کله نظام د قران قائمي نو برکتونه ډیر نو چې به مړو په سیمنډي ویا نو د نظام د قران نه الای کو نظام هم قائم کړلو نو بیا به دا اندوانه وړم نشه پټرالای دومره به تغټیش او دومره به فرېمانه به د ارث درکې الله دا د نظام د هغه زمانه د نظام څخه د برکت چې قران ناپیش او دا صحابه کرام په زمانہ کم داوا ومطهرک فاکم دی من الذین دا کسانونا کفرو چی کپری کڑے وجائل الذین غرزو ما کسانو لرا اتبعوکا چی ساتا بیداری کڑے دا فوق الذین بردا کسانونا کفرو چی کفری کڑے الى یوم القیامة دورز قیامت پوری د دین مراد سو د فوقیتنا د فوقیت نه مراد دا غالب دل په حجت کې دی او په دلیل کې یعنی کو تا د نصرانی سره مناظره وکي او با سو کې ان استاد دلیل په غالب دی په هغه باندې د قیامت دوره د فریاد د سره په وفات عیسی علی السلام باندې دلیل نشتا نو دا معنا دا چې دا غالب کومه په دلیل کې یا معنا دا چې دی ولا حکومت ور کومه د انصاف چې چا تصدیق وکړو د عیسی علیه السلام او امام قتاده رحم الله وای
مراد متبعینو نه کم خلق دی و یا خلق تینا مراد دی هغه اهل الاسلام مراد تینا اهل الاسلام دی یعنی د دې دین والا مراد دی چې د عیسی علیه السلام بندگی بندتوب منیه دا نه منیه چې دا غنه الہ دی نو دا غالب دی کنه عزت د مؤمن دی په دنیا کې او هغه ذلیل دی ولی ذلیل دی ګوره کو نصرانی څومره بلی سړی نو ته ګوره لیټرین ته به دا حضرت ولاړي جاروبا دا حضرات ویا شوریان نالی با دای پاکیا دا پی ذلت اللہ لگولی پا دای بانی یا پا دنیا کی ثم الی مرجعکم بیابا ما تواپسی وستاسو فاحکم بینکم زبا پیسلا وکما ساسو فما بین کی فیما فاسکی کنتم فی تختلفون چی تاسو ویا فائی کی اختلاف کا ان کی فاما الذین کفروا فسا کسان چی کفر کنے دی فعذبهم اللہ ویا عذاب باور کما دیو لرا عذابا شدید عذاب سخا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا فآخرت وما لهم او نبیا دیو لرا من ناصرین سکم دادی ذالک نتلوه واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ ویا کسانا چی ایمان راوڑے دے وعمل کرے په طریقہ د پیغمبر فیوفیهما فرا فرا بورکی اللہ دی ولرا اجورهما ثوابون د عمل والله لا يحب الظالمين اللہ تعالی من نکیا د ظالمانو سرا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك الله ويادا خبر عيسى عليه السلام نتلوه منجل ولو عليك فتاباني من الآيات داياتنا وذكر الحكيم ونسيات دي حكمت ندكا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم داوس داغ سوال جواب دیا سوال دی او دا چې دی ویلا عیسی علیہ السلام الہ دی ولې لکا وې د بابا نشره بغیر پلار پیدا دی الله جواب کو ان مثل عیسی عند الله یقینا الله ویا حالات او مساله د عیسی علیہ السلام په نزد الله باندې فشانتا د حالات د آدم دا الله آدم علیہ السلام پیدا کړي دی به پلار او به مور نو دا قشانت مسئلہ اللہ ویادا چادا دا مسئلہ اللہ ویادا دا عیسیٰ علیہ السلام هم دا نو دا اللہ بے پلارا پیدا کرے دیا روات کی رازیہ دا نجران چی کم جرگا و دا نصاراو رسول الله تی ویلا مالکا تشتم صاحبنا و تزمنگا صاحب تولی کنزلی کی دلا نبی وما اقول وما تسویلی نو دی جرگی مشران ویلا تقول انه عبد توی چی دا بنده دی دا بنده دی وی او منگو وایو چی دا الہ دی نو تو تر دی بدی وی دا اللہ رسول اجل هو عبدالله و رسولو داوی دا اللہ بنده دیا او دا اللہ رسولم دیا نلائی مسئلہ دا عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ یا دا مسئلہ دا پیدایشا دا عیسیٰ علیہ السلام پنیز دا اللہ بانی پشانتا دا آدم علیہ السلام دا پیدایش خلقہو اللہ پیدا کرنے دے آدم لرا من ترابین دا خاورنا ثم قال له بیاویل اللہ دیتا کن شا فیکون موجود شو نو دارنگی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا نو کو دا دلیلیا پا شرکیا چر چاپلار نیا ناغد مستحق دا عبادت او الہ و معبود دی نو بیا خو آدم علیہ السلام دا غور دے دا چان دا عیسیٰ علیہ السلام دا خو سمورم نشتا الحق من ربکا حقا ساد رب دا طرف دی فلا تکن تمکیگا من الممترین د شک انکونا دا خطاب د پیغمبر ته مراد تینا امت دیا مانا دارا چی حقا ساد رب دا طرف دی دا کمی چی بیان کو
ان عیسی علیہ السلام د الله بنده دی او د مریم علیہ السلام بچی دی او بنی اسرائیل ته دا پیغمبر دی دقه حق صادر رب د طرفه فلا تکن تمکیگا شک اونکو نادت سنا چې ساو سره ملاقات شوی دی په اسمان کې هم دقه عیسی علیہ السلام چې په معراج په شپه سره د الله نبی ملاقات وکړو دویمه معنا دا ده فلا تکن تمکیگا من الممترین د شک اونکو نه د سنا د نزول د عیسی علیہ السلام نه خامخا به عیسی علیہ السلام راځي دنیا لره واپس درېمه معنا دا ده فلا تکن تمکیگا من الممترین د شک اونکو نه چې د الله نه دی خېجولی ولې دی دعوه کړې وه وی موږ قتل کړی دی مخکې به الله وما قتلوه وما صلبوه الله یې نه قتل کړی دی او نه پسولی کړی دی ولکن شبه الله ویا ګډوډ والی پرې راغلی دی فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم اوس خو به دلایل ونه شوه کنه پنځه شک دلایل یې ورته په عبدیت د عیسی علیہ السلام وویل هلکه بنده دی دا خو د مریم بچی دی مریم د عمران علیہ السلام لور وه عمران علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نیکه دی او دا بنده او خوراک یې کا اسکاک یې کا او دا کم کارونه چې کړي دي دا معجزات دي د طرفه د الله نه مړی را ژوندی کړی دارنګې مرغۍ جوړه کړې ده او داسې بسې راواله برګي مرض والا وړون دا ګوره د الله باذن الله ورته ووه او بس نه مني خبره نه مني او چې خبره نه مني نو اعلان د مباهلې کوي د مناظرې نه پس اعلان د څه یا د مباهلې نو سړی مناظره کې نه مني خبره نو تا ته ما د مباهلې شروط ویلي ګوره چې مباهله به په څه کې مباهله به وساجیه کې دا په اصولي مسله کې اوس دی اصولي مسله ده که نه اصولي مسله دا وه چې دی د عیسی علیہ السلام عبدیت نه مني دی وی نه عیسی علیہ السلام رب دی او دا اله دی الله وی نه دی بنده دی ښه دلایل یې ذکر کړه نه مني دا خبره چې نه مني یا راځئ بس وبوځو دې میدان دې پټو ته به وځو خیرې به وکړو چې کومه ډله پناهغه ده چې الله یې تباه کړي چې دا یې ورته وویله بس ځوانه رو رسولېدل دی خو ته خو پته وه چې دا خو د الله نبي دی نه وتله بهر ته ګوره دا مباهله دا سم شوې ده دا د یهودیانو سره مباهله دارنګه د نصاراو صدا د وس کیږي او دارنګه د مشرکینو لیم چیلنج ورکړی دی نو دیله چې د مباهله دا ورکو دعوت ورکو نو بځیا پشا باندې شلو وی یاره داسې مسله ده چې زه وایم موږ به پکې لږ غور فکر وکړو سوچ به پکې وکړو د الله نبي ویا قسم په الله کو بهر شوي وي او دیا دا کړی وی دا مباهله کړی وی نو یا به خنزیران وی یا به شادوغان چې واپس تللی کورونو ته نو یا به خنزیران وی یا به شادوغان نو بیا یې ویله ویل نرجعو وننظرو فی امرنا ویل منګه ځو ویل لږ به سوچ او فکر وکړو ویل چکوال ته به رینګ وکړو ویل د هغې نه به تپوس وکړو چې زموږ عقیده په دې کې څه ده لکه بدعتي چې رئیسار کې که نه نو هغه چې عقیدې ته به ته ورې وایي زه چکوال ته ټلیفون کوم چې زموږ په دې مسله کې د څه عقیده ده دې خواره د خپل عقیده نه معلومه د الله د یووالي یا د حیات او د ممات او سبا به بس منګه راشو وی منګه پرېږده وه نو بس لاړله د الله نبي ورته ویل والله لقد عرفتم یا معشر النصارى ویل په الله مې د قسم جماعت د نصاراو تاسو ته پته ولګېدله ان محمد نبینا چې محمد رسول الله پیغمبر دی خط ویل پته ولګېده ولقد جاءكم بالفصل من امر صاحبكم
او الواضحه بیان ساسر صاحب په باره کې موکو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام ویل والله ما باهل قوم النبي قط فعاشا كبيرهم ولا نبت صغيرهما ولنکم د کړي مباهله یو قوم د پیغمبر سره چې کړي دا نو مشرانې څورځې تیرې کړي دي او د کشرانو الا نسل ختم کړي دی هغه تبا کړي بیا کشران الله نه را لوی کوي بس ختمیات هغه خاندان ختمیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وې سار وختي کور ته رالی او یا حسن او حسین د لاس ونیول او فاطمه رضی الله تعالی عنها پس شاته را روانه و او علی رضی الله تعالی عنہ پس شاته او اذن انا دعوت ویل ما د لوس دعوت درکړې وی راځي مباهله نشه بروز مباهله کوا دی په شازور کوم نک دانوا چې مباهله ته اسناری وی مباهله کوم والا په چشي کې په پردو طالبانو یې زمانه د طالبان به دروزیا نه چې مباهله کوم ملاقات قبوزی دا به وسو ساری اولاد مباسی خزب مباسیان وسی کړه وسی بمرو باسی میدان ته بوزي او خیره به الله تکیا چې الله هغه سره تبا کا چې کم دروغ جن دی پناه حق او تا ته ما ویلی وا چې دا شیخ القرآن دیو بدعتي سره کړي وا په ثوابای کی په مباهله او سکړي او په اصولي مسله داغه بدعات اعتقاد ته رسیدلیو او شرک کولو لکه د مړو نه به امدادونه غوښتله او دا سنور حرکات سکنه دا شرکیات مباهله او سره وکړله بیا کلیوالو او تړلو نو په کټ کې به تړلې وخت پلوي او د اسماته به خوړ او ټوله ثوابای ته خبر د منډه ته پوسوک د شیخ القرآن او دا وسویا دا نه دی دا بلک دا د غلطی نطمه نه چې پیدا دی دا وی چې یاره دغه شیخ القرآن وفات شوی نو وی داغه جبه راوتې وه په ده به دې ولګي چې ته مړ کېدلی خو ته قبر هم لا پرېښوستې ته خو لا عجبه وی د دا خبره کړې وه شیخ القرآن خو د الله بنده عرب او عجم ومنلی دی دا څومره د قرآن درسونه چې په ټوله عرب هم په دې باندې ګواه دي چې دې سړي د قرآن کم خدمات کړی دی او کومه مسلې د امت ته بیان کړې ده نو دا هغه مسله ده کومه چې رسول الله صحابه او دا محنت کړی په هغه منهج او په هغه طریقه باندې او کله ویا چې یاره وی د یو پاتې کله وی دا د مخ توري او د اسماني الحمدلله منګه خو څوک مړو له تصویران نو بس چې مړو ته ولاړې او تصویران خو د دیو د لاسه چې د دې د خله بنده شي نو یو طرف ته د دیو د حضرت جي تصویر دی او بل طرف ته شیخ غلام حبیب ابراهیم الله دی نو ته وګوره کنه چې دا عام شکل ته وګوره او ساره ته وګوره په دغه باندې په ژوند دی وګوره ساره ته وګوره ته وګورل پرم کریم لګي دی خپل ته وګوره تکي توري دی ولا سونه مخ دې باندې کریم سپین کړي ولې تازه نه پیژنم ما اوس شپاوه دا پته هم نه لګېدله ما اوس عقیده ویله چې دا پنجبیری دی خو دا څه دی د دې پته مو ته نه لګېدله اخوار څه د اردو یو څو کتابونه پراته یو مناظره کې ورته وایي د بخاري عبارت وایي تا ګټلې ده نو چې سړی په عمر او عمر کې فرق نشي کولی نو دا مناظره وکړي دا د عمر او عمر نه پیژني چې ان عمر ووامه کو ان عمرین ووامه نو دا پته ورته نه چې ووتې راشي چې عمر دی او کو نه دی او عمر دی کو نه دی دا مناظره وکړي الله دې پوهه کا خو اساس پې غاپې چا به راپاڅولی یو څو روپۍ دي دله درکړي هغه به د بانې اعظم کې او بیا به د دا مثال لري د ټشو پیپر چې او داسې د باندې وچو بیا به دې ګزار کړي یو څو ورځې پس او حکومت کې بېګناه دی د امریکې خلاف وکړه د کفر خلاف وکړه د بدعاتو خلاف وکړه د رسم وکړه د غیر قانوني اسلامي خلاف وکړه را پاسې بس دا دی واغې کې مناظر اواز او په دې روژه کې به ډېر شي دا ولې دلته موږ درسونه کوو که نه نو وایي چې دی د درسونو نه وباسو نو درسونه موږ د لیوني زوی نه یو وایي عواق والکلب لا یظلم البدر سپي غاپات څوارلسمه سپومۍ نه خړی چې غاپه نو موږ به دا خپل درس او تدریس کې مشغول یو
الله فمن حاجکا کو جګړه وکړه ستا سره فی فبارا د حق د عیسی علیه السلام من بعد ما جاءک من العلم فاستغنا چراله تا ته پویا ال علم یقیني لراله چې عیسی علیه السلام خو بنده د الله دی نو فقول تو یا پیغمبر تعالی راولی راشیا ندو ابنانا من بار او غواړو زامن خپل و ابناکم او تاسو رو غواړی زامن و نسانا او من براول خپل زنانا و نساکم او تاسو راول خپل زنانا و انفسنا من با پخپل باندې راشو و انفسکم او تاسو راشي ثم نبتهل بیا با جزیو کو الله تا فنجعل لعنت الله وبغرزو لعنت الله تعالی په دروغ جنو باندې خیری بو کو چې الله دې ادا کما فرقه پناه حق ده الله دې دات سکیا تباہ او برباد ان هذا له القصص الحق یقینا الله ویا دا واقعا دا نتیجه ده ما سبقه دا جزیه د عیسی علیه السلام دا الله ویا دا حالات د عیسی علیه السلام دا حق مساله ده ان هذا له القصص الحق یقینا دا واقعات دي رښتینی دا الله ویا بیان دي رښتینی و ما من اله نشته بل معبود الا الله مگر یو الله دی و ان الله له العزیز الحکیم او یقینا الله تعالی زور ور ذات دی هر کار د حکمت نړک دی فین تولوا ولا ویاکم خواړه ولو نکیا مباهلیل ناراضیک فإن الله یقینا الله تعالی علیم عفو دی بالمفسدین پد شدګردو باندې دا الله پیجنیا چې دا خلق شر پسند دی دا سه شر لراغلی دی او د دې مقصد سن دی دین نه دی نه طلب او نه د دیو طلب او د دیو تلاش حق نه دی نو چې حق نه دی الله پیجنی فسادګر یقینا الله تعالی علیم عفو دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې تفریح وکي استاد دا چیزم لګ دمش خوار مسلسل لای سار کړي استکار فری